عقاید څه ته وایي؟ عقاید دا جمع ده د عقیدې. زموږ درس عقاید دی، زه د دې تشریح لږ وکړم. عقاید جمع د عقیدې ده. ستاسو نه څوک تپوس وکړي عقیده څه ته وایي، جواب به ورکړي. عقیده داسې نظریه چې د هغې په بنیاد د الله رضا یا ناراضتیا، د جنت او د جهنم فیصله کیږي. مثال په طور یو سړي عقیده نظریه ټیک ده، په دې د الله رضا موقوف ده، الله راضي کیږي په صحیح عقیده باندې، او الله جل جلاله دې بنده ته د دې په بنیاد باندې جنت ورکوي. نو صحیح عقیده د هغې د دې بنیاد څه دی؟ د الله رضا، او د الله د رضا باندې میلاو څه دی؟ جنت. غلط عقیده د هغې داسې غلط عقیده او نظریه ساتل چې په هغې الله ناراضه کیږي، چې الله ناراضه شي انسان به جهنم ته ځي. ټیک شو. یو د عقیدې لغوي معنی دا غوټې ته وایي، خو په شریعت کې اصل معنا یاد ساتئ، شرعي اصطلاحي اصل معنا لغوي نه. کني لفظ یهود راواله، ها د یهودو، یهود اصل معنا څه ده؟ رجوع کول. یهودیان نو رجوع کول. کله چې موسی علیه السلام راغی، قوم په کم کار کې ککړ شوی؟ د سخي په عبادت کې. هغه د سخي د عبادت والاو باندې الله سزا مقرر کړه چې فقتلوا انفسکم، ځانونه قتل کړئ. سو ځانونه قتل کړو چې کوم نو هغې رجوع توبه وایسته. نو د یهود دا معنا جوړه شوه چې یهود وایي رجوع کولو ته. دویم یاده د یوسف علیه السلام په مشر رور پسې د یعقوب چې کوم مشر زوی یهودا، د هغه د اولاد نه دي، نو یهود ورته وایي. او دریم دا راځي چې دوی به کله د خپل کتاب تلاوت کاوه، نو دوی به داسې حرکات کاوه، او حرکات ته یهود وایي. حرکات به کول لکه څنګه چې حافظ قرآن کوي. عیسی علیه السلام د انصار وایي، د هغه امت ته نصارا وایي که نه، نو دا ناصري محله ده چې په دې کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. برحال دا لغوي معنی. شرعي معنی به راوالي، په هغې کې به وکتې شي. نو د عقیدې لغوي معنی چې د غوټه ده، د عقیدې لغوي معنی غوټه ده. صحیح عقیدې ته اسلامي عقیده وایي. دویم دا ده چې صحیح عقیدې باندې د الله رضا او د جنت فیصله ده، او غلط عقیده، فاسد عقیده چې په دې باندې د الله ناراضتیا راځي او جهنم فیصله په دې باندې الله کوي. عقیده چې ده دا اصل دی په دین کې، او د اعمال چې موږ کوو دا فرع ده. اصل شی څه دی؟ عقیده ده. د صحیح عقیدې نه بغیر په اخرت کې کامیابی نشته. یعنی د نجات د عذاب نه پس کې دی چې د انسان عقیده ټیک. کله چې د انسان عقیده ټیک نه، نو په اخرت کې د اخرت د عذاب نه نجات چې دی دا ممکن نه دی. البته که د یو انسان عمل صالح نه، کمې کوتاهۍ پکې، نو کیدای شي دی به جنت ته تلی شي، خو بیا هم د الله په سفر ده، موږ دا فیصله نه کوو. البته قرآن حدیث نه فهم کې دا راځي چې ابتدایي شی عقیده ده، اصلي شیز عقیده ده. دې وجې نه که الله وغواړي یو سړي نیک اعمال نه دي کړي، په خپل رحمت سره بخلی هم شي، عذاب هم ورکولی شي. او که عقیده چېرته یوه خرابوي، نو د اسلام ټول عمارت چې دی دا خراب دی، بیا رالویږي. ځکه عقیده اصل دی، اصل بنیاد دی. چې کله بنیاد نه، عقیده ټیک نه، انسان خرابي. زمونږ سره د یوسف بونیری یا د منیر شاکر جګړه په څه باندې د عوام خلک چې دی جذباتیان دي. نن سبا غټ مولا، غټ مفتی، شیخ القرآن، دا هغه چاته ویلی کېږي چې هغه راپاسي د قرآن حدیث د حکمونو نه انکار وکړي، لته وله ورکړي. منګه چې کله دفاع کو، بیا منګه افتراق والا یو، منګه دفاع کو، بیا منګه فسادیان. الحمدلله په دې باندې زه د الله نه راضي یم، او زه آخرت ته تیار یم، او زه د الله جل جلاله د رحمت امیدوار یم. په دې وجه باندې چې موږ د کومو علماو په طریقه روان یو، که موږ د امام ابو حنیفه اقتدا کو، خپل امام یې منو، که موږ صحابه او عقیدې خپلې کړل دي، که موږ د نبي علیه السلام د ختم نبوت د عقیده حیات النبی دفاع کو، دا هغه عقیدې دي چې 1400 کاله را روانې دي. دا هغه مسائل دي چې 1400 کال نه را روان دي. نم نوې دین ایجاد کړل، نم نوې لار ایجاد کړل. الحمدلله والشکر لله. په دې باندې خو مطمئن یو، او خصلتم اطمینان په دې خبره باندې حاصل دی. که ټول دنیا یو طرف ته شي، موږ ورته بل طرف ته ودرېږو. او موږ ته استادانو دا وصیت او نصیحت کړل دی،
او زه هر طالب العلم ته هر صحیح العقیده عامی انسان ته کوم چې د خپل لارې نه ماوړه خپل لار کلاک ودرېږي. نو دا صاحبان چې راپاسې دیو د یو عقیدې نه انکار وکي، دیو د قرآن د حکم نه انکار وکي. عوام غریبانان خو په دې نه پیږي چې یار دا څه شی شروع دی، ورانه دی راولي دلته ذموار من کې منګه ولي منګ دفاع کو کنو او دفاع والا همیشه د پاره خلق ورسورانی. ابراهیم علیه السلام د وحدانیت دفاع کوله، خلق ورسورانو. نوح علیه السلام د وحدانیت دفاع کوله، د واحد لا شریک ذات د فاره دفاع ته ولالو، خلق ورسورانو. زمونږ د نبی سم خلق په دې باندې ورانو چې دفاع کوله. من دفاع کو، من یو نوې مسله نه راوباسو، نه منګه د چا عقیده چیړو، بلکې من ته خود استاد جی وصیت داده د ګومن صاحب اپنا چھوڑنا نہیں دوسرا چھیڑنا نہیں. من خو بل نه چیړو، هغه وخت کې چیړو چې کله یو سړی انکار وکړي نو منګه همیشه دفاع کړل. بیا هم زمونږ سره ظلم شوی. اصل یو انسان په خپل سوچ کې عزت مثال درکوم، سلور رونه دي، سلور وانه رونه په یو کور کې اوسېږي. مشر واده وکړو، مشر اوسېږي په دغه کور کې. دویم واده وکړو، دویم په دغه کور کې اوسېږي. دریم واده وکړو، دریم په څلورم واده وکړو. اوس هغه جدا کېږو او هغه ښځې ورته نوي نوي خبرې وکړي او دا درې وانه رونه د ده سورانې. تاسو وایئ په غلطۍ به کم یې وي. درې وانو خو د کور اصول مخکې چلول مشرانو او د مخکې نه دغه ترتیب را روانو. څلورم ارامیتوب شروع کړو، ذموار څلورم دی. زه هم د 1400 کال نه چې کم دین او عقیده او اسلام را روان دی ټیک دی. اوس پکې یو نوی راوچت چې هغه انکار کوي، جداوالی راولي. ذموار به دی که زه به یم؟ ذموار دا دی. بیا ما ولې قوم ذموار؟ سوچ عقل شته؟ فکر وکړئ. د هرې محلې په کلي کې یو مشر دی، څلور محلې دي په یو کلي کې. یو غم خادی کې خلک راجمع کیږي، د یو بل څه غم راځي خادي کوي، د یو بل څه احسان کوي، د یو بل څه مدد کومک کوي. یو محلي والا به خپل مشرانو ته ویل چې دا درې ټیک نه دي، دا پکې دي. اوس وایي په دې کلي کې افتراق جداوالی چا راوست؟ د یو محلي والا راوست. نو ته اوس دا نور درېم د دې ذموار کې دغه شان صحابه کوي. یوسف بنیری را پاسېدل، هغه هم د قرآن د هغه نه انکار کړل چې تاسو به د اوسه پورې نه اورېدلی د یو مولا نه دا انکار. منیر شاکر را پاسېد، د هغه شیزونه انکار وکړه چې د اوسه پورې تاسو نه واورېدلی. نو ته ووایه اختلاف چا په امت کې پیدا کړه چې نوی کم راځي. او دا د مسلم شریف حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به هله په فرقو کې لویږئ، هله به په انتشار کې مبتلا کېږئ. کله چې په خپلو مشرانو اعتماد ختم شو، په هغې باندې غلط ګمان کا، ځکه دا دین خو نن نه دی شروع شوی، 1400 سال نه شروع شوی. نو موږ دفاع کوو د خپلې عقیدې، ښه په نر او په غیرت یې کوو. تاسو دا په خپله چې دا درس کله واورئ تاسو ته به اندازه وشي، تاسو ته به ذهن ته راشي چې حقیقت خبره زده چې د عقیدې څومره اهمیت دی. اوس په دې عقیده او عمل کې فرق څه دی؟ دوه فرقه پکې تاسو ذهن ته واچوئ. نمبر 1 خو دا دی چې عقیده اصل دی او د عمل فرع ده. کم فرق چې په اصل او په فرع کې، هغه فرق په عقیده او په عمل کې دی. آسان مثال به زه داسې درکړم. د عقیدې مثال د دیوار دی او د عمل مثال د چت دی. کله چې دیوارونه مضبوطي او چت پې وکړی شي، د پاسه پې تاسو نور څو چتونه کوئ کېږي. خو چې کله عقیده بنیاد دیوالونه خرابي نو د پاسه پې یو چت هم نه ټینګېږي. دغه شان عقیدې مثال د دیوار د دې بنیادونو دی چې دا کله مضبوطي ته عمل کې څومره ممکن نو هغه ځای راوړي. یا داسې والی د عقیدې مثال د هندسې دی، عددو هندسه، دا یو ایک ما ولګاو. اوس د دې یو ایک او د عمل مثال د صفر دی. د عقیدې مثال د عدد دی، د عمل مثال د صفر دی. ما یو ایک ولګاو، دا عقیده شو عدد. اوس عمل ورسه کوو، صفر مې ورسه ولګاو، څو شو؟ 10 بل صفر 20 بل 100 بل صفر 1000. چې کله عقیده ټیکي نو صفرونه کار ورکوي. خو که د عقیده نه د عدد تی لرې کېږو او تش صفرونه لګوه څه کار کوي؟ نه کوي. نو عقیدې مثال چې دی هغه د عدد دی او د عمل مثال د صفر دی. عدد څخه صفر نه هم کار ورکوي، نو که عقیده ټیکي هم کار ورکوي.
او د صفر څخه چې عدد نه نو هغه تش اولا کاړی لہذا عقیده ټیک کول دا لازم دي عقیده اصل عمل فرع ده دویم نمبر د عقیده محل الله زله ګرځول دی ایمان بالغیب دا پزله کی لکه ته یو سړی ته دا نه شولې چې ته بې ایمانې ځکه ایمان په کم ځګین کې دی پزله کې دی او دا ایمان دویم نوم د عقیده دی اصل کې ایمان او عقیده یو شي نو د عقیده محل زله دی د دې فیصله بندګان نشي کولی ها کله چې اظهار په جبه باندې وشي د زله نو که بیا هغه ډېر وایي چې زما زله کې دا ده علما به فیصله په ښکاره خبره باندې کوي دا ذهن ته واچوئ کله چې سړی دا خبرې واوري بیا هغه غلطو کې نه لویږي البته موږ اورېدلي نه موږ په غلطو کې لویږو نو د عقیدې محل الله زله ګرځول دی او د اعمالو محل ټول بدن ګرځول دی مونږ موږ په زله کوو که نه په خپو لاسو سر او دا د بدن حصه ده البته زله چې دی جدا دی او تاسو یاد ساتئ زله ته وایي مرکزي جسم او نور جسم چې دی دا شاخي جسم دی لکه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها شعر دی لواحي الزليخه لو راينا جبينه لاثرن بالقتل القلوب على الايدي د مصر خزو یوسف علی السلام ولیدو نو لاسونه کټ کړو او که زما مصطفی لیدلې زلونه به کټ کړی وي ولی محمد مرکز نبوت دی اولی د سیات کې محمد نبی الانبیاء دی یوسف نبی دی نبی الانبیاء هغه ته چې دا غینه اوصاف وزي او نبی هغه ته چې هغه ته اوصاف میلاویږي نو حسن چې دا صفت دی د محمد نو وتل یوسف ته میلاو شوی دی نو محمد مرکزی حسن دی او یوسف شاخی حسن دی وجه حسن د محمد نو وتل یوسف ته میلاو شوی دی محمد مرکزی حسن یوسف شاخی حسن ایشوی د مصر خزو شاخی حسن ولیدو شاخی بدن لاسی کټ کړو که مرکزی حسن مصطفی لیدلې وي زلونه به کټ کړی وي که مرکزی حسن مصطفی ځکه محمد مرکزی حسن دی یوسف شاخی حسن دی د محمد نه حسن وتل یوسف ته میلاو شوی دی نو چې شاخی حسن ولیدو شاخی جسم چې لاس دی کټ کړو که مرکزی حسن لیدلې نو مرکزی جسم چې زله دی به کټ کړی وي ما مراد دا چې په جسم کې مرکز زله دی او الله د ایمان او د عقیدې محل زله ګرځول دی او د اعمالو محل باقی بدن ګرځول دی وس ګورئ کلاس کټ شي انسان ژوندې پاتې کېدی شي خپې کټ شي انسان ژوندې پاتې کېدی شي غوږ سترګه پوزه کټ شي انسان ژوندې پاتې کېدی شي خو که زله کټ شي انسان ژوندې نشي پاتې کېدی نو د اعمالو مثال د جسم د باقیو اعضاو په شان دی که دا نمی انسان مومن پاتې کېدی شي ها مشیت او سفورت د الله دی د هغه په سفورت کړي د موږ دا خبره چې الله غواړي او د ایمان محل الله زله ګرځول او که زله کټ شي انسان ژوندې نشي پاتې کېدی او که ایمان کټ شي عقیده ټیک نه نو انسان مومن نشي پاتې کېدی ځکه د ایمان زله دی ذهن ته هم راغلی باقی دی باندې زما د ختم نبوت تقاریر وګورئ هلته په دې باندې بیا تفصیلي مثالونه زیات پیش کوم نو کم فرق چې په زله او په جسم کې دی اوس ګورئ زما زله غواړي چې زه سوات ته په چکر لاړ شم موږ څه وایو زما زله غواړي حالانکې موږ په زله نه ځو خو چې زله کله موږ ته ووایي چې سوات ته په چکر لاړ شه خپې په خپله ځي دغه شان عقیده چې کله ټیکي که نو عمل په خپله باندې کار کوي ځکه د عمل مثال د باقی جسم دی او د عقیدې مثال د زړه دی موږ وایو زما زړه غواړي چې زه خوږ جوس وڅښم نو زړه موږ وایو هر شیز د زړه نه اطلاع ورکوي دغه شان عقیده ټیکي نو عمل په خپله باندې ټیک کیږي نو د عقیدې دومره لوی اهمیت دی او زموږ خلک وایي دا خو وړه مسله ده پرېږدئ په دې باندې ما شکر دی عوام د ډیرو غلطونو بچ کړي چې چا زه اورېدلی زما پوره یقین دی به د دلیل شوقي جوړ شوی زه صرف جذبات نه کوم زه په دلایلو سره عوامو ته خبره کوم معرفت عقیده د عقیده چې دا د فهمیت سره
په هر انسان باندې زده کول لازم دي ځکه عقیده د دین بنیاد دی په دې د اسلام د امارت دار و مدار دی که بنیاد موجود نه نو د امارت وجود چې دا ممکن نه دغه شان که عقاید موجود نه نو د اسلام امارت هم قائم نه ساتل کیږي بلکې موږ په جنازه کې سوایو اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام الله زندگی د اسلام سره ځکه علماء دې کې لږ فرق کړل ظاهری طور موږ مسلمان هغه ته چې مونږ روزه زکات دا ادا کوي که یو سړی دا نه کوي موږ ورته دا ویل چې ته مونږ نه کوي خدا ورته نه شویل چې ته مؤمن نه ځکه د ایمان محل زړه دی موږ ته دا غز لپاره خو نشته سری کړم نه دی ها مونږ نه کوي دا غي تعلق د ظاهری او اجزا وسه دی نو په ظاهری طور مسلمان هغه ته ویل شي چې هغه روزه مونږ حج زکات او د اسلام احکام مني البته ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان بیا موږ دا وایو چې موږ وفات کې الله موږ د ایمان په حالت کې د دنیا نه بوزا د ایمان په حالت کې زموږ په